د بل کس د ګیلری تصویران ویډیوګان په خپل موبایل کې څنګه ګورو یا غره چا سره په میسجونو باندې خبرې کړي یا په ټلیفون باندې خبرې کړي دا غیر هیستوري په خپل موبایل کې څنګه ګورو چې د چا سره په ټلیفون باندې خبرې کړي یا د چا ټلیفون نه کړي دغه شان په واتس اپ باندې غره چا سره په میسجونو خبرې کړي یا چا ته تصویران ویډیوګان لګلي چې دا موږ په خپل موبایل کې ګورو د دې لپاره کې زیاتکر کسان تاسو کوي چې د بل کس د موبایل سکرین چې دا هغه موږ په خپل موبایل کې ګورو چې دا په موبایل کې کومه ډیټا پرته چې هغه موږ کته شو کته سو ګوره یو څو ورځې مخکې ما یو ویډیو کړو د سکرین شیرینګ په اړه کې په واتس اپ کې چې کم نوې اپشن یو ځای شوی تاسو د بل کس موبایل چې دی په خپل موبایل کې کته شي نو پاغه باندې ځینې کسانو کمنټس کړو چې پاغه کې خو به د کس نه چې دی اجازه بغواړي کته ته اجازه نه غوښتل تب بیا هغه تصویران ویډیوګان چې دي دا نشي کتلې کته اجازه غواړي نه هلو به هغه تصویران ویډیوګان چې دي دا به ته ګوري و دې طریقه وخیا چې هغه اجازه ته ضرورت نه او موږ دغه تصویران ویډیوګان دغه میسجونه هر سره چې دي دا موږ په خپل موبایل کې وګورو نو دې لپاره کې زیاتکر کسان تاسو کوي تاسو به سرچ هم کړئ په یوټیوب کې او قسمه قسم ویډیوګان چې دي دا به تاسو لمخه مخ راغلي پاغه کې بزینه تاسو ته چې دا اپ چې دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ او خپلانه اپ چې دا هغه په موبایل کې انسټال کړئ نو هغه اپ چې ته انسټال نه هم هغه کس تعالی هغه موبایل چې دی او پلاس کې درکې نو هغه هم دغه نه ته اجازه چې دی دا بغواړي په بل یو طریقه باندې چې تم د بل کس موبایل چې دی په خپل موبایل کې نشي کتلای لکه دې یو طریقه هم نشته نو دا غیر لپاره اسې سرچ هم کوي او خپل ټایم مزای کوي بل لکه دې طریقه راووتله نو هغه نه به هر سړی ته نقصاني لکه زما موبایل زما د اجازه نه په غیر خلک ګوري نو پاغه کې که تصویران ویډیوګان نه هغه په خپل موبایل کې چې دی الته به ګورو خپل موبایل ته چې دی اړول بشي نځین کسان سره د فیملی تصویران ویډیوګان نه خو بهر سړی راړي کم کسان چې تاسو کوي دا سوچ ته په خپل کوه ستا په موبایل کې چې کم د راست تصویران ویډیوګان دي نو دا به بیا هم ستانه بل کس چې دی دا باړی خو داسې طریقه تر اوسه پورې نه ده راغلې کم هیکران چې خلک یادوي چې یو شی چې دی هغه هیک کو نو هغه هم څه نه څه پکاري لکه یو موبایل چې هغه هیک کوي د هغې تصویران ویډیوګان یا د هغې ډیټا لټوي نو د هغې لپاره هغه څه نه څه ګوري څه ثبوت هغه ته میلاو شي نو د هغې نه وروسته د هغه موبایل چې دی هغه هیک کوي داسې ډایرکټ یو موبایل چې دی هغه ډایرکټ هغې ته نشي وردن نه کېدلی چې د هغې نه تصویران او ویډیوګان نه وکاږي نو دا خبرې چې دي دا د ذهن نه وکاږئ بل لاره د دې لپاره هسې فضول سرچونه مه کوئ ځکه چې دا طریقې چې دي دا نه کېږي دا په دغه طریقه کېږي چې ته به د کس نه چې دی اجازت به غواړې لکه څنګه چې په واتس اپ کې د سکرین شیرینګ اپشن راغلی دی دغه شانتې به ته د هغې په موبایل کې چې دی ایپس په انسټال کړې نو د هغه سکرین چې دی تا ته په موبایل کې ښکارېږي په بله یوه طریقه باندې چې دی دا تاسو نشئ کولی چې د کس اجازت پکې نه نو ته د هغه موبایل ته نشي رسېدی بل لا که ته دغه طریقې کې نو دا به هم ته د خپل سړي سره کې د بل کس ناشنا کس سره چې دی هغه ته نشي کولی بیا ځینې کسان ډېر پاخه پاخه لاندې کمنټس کوي چې ما له طریقه راځي چې طریقه درځي نو بیا زما موبایل چې دی دا هیک کا او د دې نه تصویران ویډیوګان چې دي هغه خپل موبایل ته وروړه دغه اسانه طریقه ده زیاتې خبرې په کمنټس کې مه کوئ خو دغه طریقه وکړه زما د موبایل نه تصویران وروړه او هغه ما ته په کمنټس کې راولېږه وایي ما ستا موبایل چې دی دا هیک کو نور په بله یوه طریقه هم نه کېږي د هغې لپاره به هم تاله څه ثبوت پکار وي نو د هغې نه وروسته چې دی ته موبایل هیک کولی شي نو د دې شیانو په باره کې تپوس هم مه کوئ او بل لا د دې په باره کې سرچ هم مه کوئ